بسم الله الرحمن الرحیم دا اصول تخریج دراسة الاسانید دی د دې صفحه دا 73 په نوو ایډیشنو کې په زوړ ایډیشنو کې 70 نمبر صفحه دا نص من مقدمه المؤلف د مؤلف د مقدمه نه تصریح کوله تصریح کوله صراحت قال سید غماری رحمه الله اغوی ولما كان الخطيب رحمه الله ربما کرر حدیث المشهور في عدة مواضع کله چې خطیب بغدادي چونکه اغا یو حدیث مقرر کړي بسا اوقات په عدت مواضع کې په ډېر ځایونو کې اغا د حدیث تقرر کوي بار بار راولي وذکروا فی بعضها بغیر لفظ المتداول المعروف کله کله اغا ذکر کوي بعض لا او ذکر کوي په بعض ځایونو کې بغیر د هغه لفظ نه چې هغه مشهور دی او معروف دی یعنی دی الفاظ دوه لفظونه دي حدیث کې یو معروف دی یو غیر معروف نو کله کله دی بغیر د هغه لفظ متداول معروف نه هغه ذکر کوي نو التزمتو نو دی بیا ما التزام کړ دی خطیب بغدادي انو کرره چې هغه مقرر ذکر کوم فاذكر ولا حسب الحرف الذي اورد به چې بیا غل ذکر کوم په اعتبار هغه هر په اعتبار سره چې هغه راوړ دی اسم يعيد بلفظ المشهور بیا دغه لفظ چې دوباره دغه اعاده کوم په لفظ مشهور سره مثال ذلك هغه مثال دغه دار کورا حدیث اطلب الخير عند حسان الوجوه خیر طلب کای چا سکا حسان الوجوه حج چهروالو سکا خوبصورت چهروال سکا یعنی خوبصورت چهره چې هغه سره خیر وی لکا او حدیث من کذب علی متعمدا نو په خپل وګوره دې کې څه فرق دی هغه فإنه ذکر الاول بالفاظ منها ابتغوا یعنی دیکھو اطلبو دې کنه اطلب الخير دی ابتغوا الخير نو معنی یو ده خو الفاظ بل راول لکا نو ذکر کړی دی اول په لفظ دی ابتغوا سره ومنها او دغه انداد اذا سالتم الخير کله تاسو او غواړئ خیر لاله فذكر الاول فاذكر الاول في حرف الالف نو بیا ذکر کوم زه اول لرا په حرف الف کې مال بای سره بینا وما يصلصها او سره د غدریم لفظنا وثاني دویم په حرف اذا چې هغه حرف د شی د اذا د لکا مع السين سين سره لفظ اذا د سين سره ثم يعيدهم بیا د دواړو اعاده کوم په الف کې مع ضوا سره ضوا سره واذكر رقم الصفحه بیا ذکر کوم هغه رقم د صفحه التي هو فيها چې رقم صفحه کې دے باللفظ المتقدم په لفظ متقدم ولی اذ الحديث واحد والمعنى واحد ځکه حدیث یو دی معنی یو دا او الفاظ کې فرق دی وانما يقع التصرف في الغالب من الشيوخ والروات او بشک واقع کې تصرف کاروي په غالبا د شيوخ او د رواتنا کله کله شيوخ او روات چې هغه داس تصرفو کې چې هغه الفاظ تبدیلی باندې بل الفاظ راځي هغه مطابق وكذلك الحديث الثاني ذكرنگ حدیث ثانی دے فإنه اوردوا بالفاظ يدخل بعد في الالف مع النون یعنی فإنه اورده دیر اولی په ادا سے الفاظ سره چې داخلي کې بعض الفاظ په الف کې سره نون نه الف سره نون راشي و مال یای او کله کله الف راشي سره یا نه او فی غیر په نور کې د حروفنا فاذكرها كما اوردها نو دی وی ځاغه ذکر کوم سید غماری وی چې څنګه هغه راوړ دی لکه اسم يعيدها بیا د اعادکم فی حرف من په حرف من کې مع الکافی یعنی چې من سره د کاف ناراض ولی اس کا تعلق رغبه الباعث بالوقوف على جميع ما ورد الخطيب من طرق الحديث للنظر في تصحيح وتحسينه ذکر کله کله اس کا تعلق کله کله تعلق راځي د رغبت باحث تلاش کوونکی د غمینی هغه متعلق کیږي هغه وړاندې کیږي هغه اویزان کیږي بالوقوف په اطلاع سره الله جميع ما اورده یعنی هر یو سړي دا رغبت ته چاهت ته چې زه چې د وقوف اطلاع من جميع ما اورده په تمام او باندې چې اگر اول د خطیب بغدادي د شیشه من طرق الحديث طرق حدیثنا للنظر في تصحيح دل پارا چې دا باعث چې د تلاش کوونکې نظرو کې په تصحیح کې په تحسین کې او معرفت عدد من یا پاکی پہچانو کی د شمار د هغه چا رواه من الصحابه چې دا څومره صحابه راوړ دي نو تحسین بیا مقصد وي تصحیح مقصد وي په هغه نظر کې یا تعارفي تعدد د راویاتو د صحابه نه او غیر ذالک ويحسب او ګمان کیږي چې ان الحديث ليس له الا اللفظ المشهور ګمان کیږي چې حدیث لپاره نشته مګر هغه لفظ مشهور شته لکه یو
نو فیطلبه عند خرفه، نو هغه خرف وخت کې هغه بیا هغه طلب کوي باحث او تلاش کوونکی، ویغیب عنه الباقي او باقي د هغه نه غایب شي. فهذا الغرض جماعتها فی محل، دغه غرض د وجې ما دا جمع کړي په یو ځای کې خدمت للحدیث و اهله، چې خدمت وشي د حدیث لپاره او دارنګې اهل حدیث لپاره چې کوم حدیث سره کار لري، یعنی مطلب حدیثو کې شغل لري. نو وی د دې کتاب چې کنه عدد احادیث څومره حدیث دي داخل وسو، وعدد احادیث هذا المفتاح، په دې مفتاح کې مقدار د احادیثو تقارب 4500 تقریبا 4500 حدیث دي، وهو عدد لا يستهان به من الاحاديث. دا داسې عدد دی چې دا مطلب دا دی یعنی مطلب دا دی سپک نه دی په د باندې احادیث نه. ساق الخطیب فی تاریخ، دا چلول د خطیب په تاریخ خپل کې به اسنادها خپل په سند سره. نو دا سبق پوره شو، دا یو سبق ان شاء الله ورپسې بیا بل سبق ذکر کوو.